بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوضوء مما غيرت النار. حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما مست النار ولو من ثور اقط. قال فقال له ابن عباس: انا اتودع من الدون، انا اتودع من الحميم. فقال بسم ابو الله هريرة: الرحمن الرحيم. باب الوضوء من مغيرة النار. باب د په بیان د دې خبره کې چې اودس به کولی شي د خوراک د هر هغه شی نه چې هغې کې تبدیلي اور راوستلي. ټیک شوه نه؟ په حالات د اوداسه کې چې هر هغه شی وخوړلی شي چې هغه په اور باندې پخ شوی، نو په دې سره اودس ماتېږي. د لحاظ بیا به اودس کولی شي. د دې باب د امام ترمذي رحمة الله علیه مقصد دا دی. ټیک شوه نه؟ هغه بیان د مذاهبو په دې باب کې دا دی چې د جمهورو صحابه کرامو، د جمهور تابعینو او د جمهور تبع تابعینو او د ائمه اربعو رحمهم الله په اتفاق باندې په دې سیس باندې په اول دور کې سند صاحب اختلاف پرې شوی، خو بیا وروسته د صحابو نه چې څومره وویل، جمهور صحابو، جمهور تابعین، تبع تابعین او اربعو ټولو په اتفاق سره اودس په دې سره باندې خبره پوه شوې. بعضې تابعینو او بعضې چند کسانو په دې کې اختلاف کړی و، خو آخر الامرین د نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم دی هغه څه پاتې شوی؟ ترک الوضوء مما غیرت النار. بعضې کسانو په کې اختلاف کړی او دا کوم حدیث چې امام ترمذي رحمة الله علیه راوړی دی دغه د دغه بعضو کسانو لپاره څه دلیل و چې اودس کولی کېږي مما مست النار، کوم شي ته چې اودس دا ورسېدلي، دا ورسېدلی او په اور پخ کړی شوی هغه شی وخوړی شي، نو هغه اودس ماتی او د هغې نه بیا اودس کول پکار دی. خبره باندې پوه شوې؟ خو وروستو بیا اتفاق ته دا خبره ورسېدله او د شراحو د ترمذي لیکلي دي چې اجماع ته تقریبا دا خبره رسېدلې ده. په دې باندې علماو اوس تقریبا اجماع ده چې کوم شی په اور باندې پخ کړی شوی هغه اودس نه ماتوي. او د امام ترمذي رحمة الله علیه د صنیع نه هم داسې معلومیږي چې دی اول باب یې راوړو چې په دې سره اودس ماتېږي، او وروستو بیا باب لګی باب فی ترک الوضوء مما غیرت النار. بیا پسې وروستو د ترک الوضوء مما غیرت النار ولا باب لګی. د دې صنیع هم د امام ترمذي نه معلومیږي چې دا کار په اول ډول کې و، خو وروستو بیا منسوخ شوی دی. او دغه رنګې امام مسلم رحمة الله علیه هم خپل صحیح مسلم کې اول چې کوم دی باب راوړی الوضوء مما غیرت النار، وروستو بیا باب راوړی دی ترک الوضوء مما غیرت النار. د هغه د صنیع نه هم معلومیږي چې په اول دور کې و اودس کول د هغه څه نه چې هغې ته اور رسېدلی او اور پخ کړی شوی، وروستو بیا چې کوم دی دا څه کړی شول؟ منسوخ کړی شول. خبره باندې پوه شوې؟ او امام ابو داود رحمه الله هم په خپل سنن ابو داود کې چې سنن ابو داود کې روایت راوړی جابر بن عبد حدیث دی چې کان آخر الامر امر من رسول الله صلی الله علیه وسلم ترک الوضوء مما غیرت النار. نبی علیه السلام آخري امر څه؟ ترک الوضوء، پرېښودل د اوداسو د هغه شی نه چې کوم شي کې تغییر اور راوستلی، یعنې په اور باندې وکړی شوی. نو د چوړه خلاصه د دې دا راوتله چې اول دور کې دا خبره وه چې اودس په دې کول مما غیرت النار نه، وروستو بیا په دې باندې تقریبا علماو اجماع راورسېده او اتفاق د علماو راغی، او آخري کار د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک هم دا و چې ترک الوضوء مما غیرت النار. کوم شی چې په اور باندې پخ کړی شوی هغه اودس نه ماتوي، اودس ته ضروري نه دی. لکه فقال له ابن عباس: انا اتودع من الدون، انا اتودع من الحميم. فقال ابو هريرة: يا ابن اخي اذا سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا. وفي الباب عن ام حبيبة وام سلمة وزيد بن ثابت وابي طلحة وابي ايوب وابي موسى. قال ابو عيسى: وقد راى بعض اهل العلم الوضوء مما غيرت النار واكثر بعض اهل علم په کې ما تاسو ته ویل کنه چې دغه قول دی چې اودس دی کوي دا هغه څه چې هغې کې تغییر راوستی و. وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم
اکثر اهل علم چې دا د نبی اسلام صحابه کرام دي یا تابعین دي یا تبع تابعین دي دیو قائل دي په ترک وضو باندې من غیرت النار باندې دلته کې کتا سو باندې څوک اعتراض وکړي تاسو باندې څوک اعتراض وکړي چې تاسو د احناف قاعده دا ده چې کله تعارض واقع شي په مابین د قولي حدیث کې او په مابین د فعلي حدیث کې ترجیح چا لري قولي حدیث لري کنه مخکې دا خبره تیر شوې او یا تعارض واقع شي په مابین د قاعده کلیه کې او په مابین د واقعي جزئي کې او ترجیح چا لري قاعده کلیه لري او دلته کې تاسو د دې خپل قواعد څه کړی دي معلومات کړی ورته په باب اول کې چې کوم دی حدیث قولي راغی کنه او وروسته د کوم دیم باب امام ترمذی لګی په دې کې حدیث فعلی دی څنګه سره حدیث فعلی دی اول باب دا قاعده کلیه نبی اسلام ذکر کړه الوضوء مما مست النار او دا دویم باب کې چې امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کوم حدیث راوړی دی دا حدیث دی دا واقعي جزئیه ده لہذا تاسو فعلی لرا چې کوم ترجیح ورکړه فکر دې برابر تاسو حدیث فعلی لرا ترجیح ورکړه او دا باندې واقعي جزئیه له ترجیح ورکړه احناف تاسو د خپل اصول څو کړه خلاف وکړه نو دغه جواب دا دی چې مخکې تاسو ته ما خبره کړې وه په وخت تعارض کې د احناف خپل اصول دي کله چې په مابین د دوه روایتونو کې تعارض راشي نو که چېرته موږ ته تاریخ د تقدم او د تأخر معلوم دا یوه واقعه مقدمه ده او دا بله واقعه مؤخره ده نو دا مقدمه به منسوخه وي او دا مؤخره به ورسه وي ناسخه وي بېله قاعده د احنافو چې کوم دی دا ده په وخت د تعارض کې لکه دا امام بزدوي رحمت الله علیه په اصول بزدوي کې نقل کړي امام کرشي رحمت الله علیه اصول کرشي کې ذکر کړي او زموږ د اصول فقه د کتابونو ټول ډک دي دا نه واخله د اصول شاشنو په فرض دا او دې تاریخ په ټول کتابونو کې کومه دا پیدا احنافو ذکر شوی او چې تاریخ نه معلوم د تقدیم او د تاخير نو بیا د احناف په نسبت باندې نمبر کې څه شی دی ترجیح ها دې به ترجیح قائم دی بیا ګوري چې کوم یو روایت راجح دی او کوم یو مرجوح دی په هغه سره قول کوي او چې د ترجیح هغه بنیاد هم معلوم نکړي شي نو بیا احناف قول په ځبان نه کوي په تطبیق باندې کوي بیا تطبیق ته حدیثانو په مابین کې راوړي که تطبیق هم ممکن نه نو بیا په څلورم نمبر کې تساقط کوي اذا تعارض تساقط دا څلورم نمبر دی دا قاعده تاسو ورته لیکل چې کله تعارض راشي نو تساقط کوي دا تساقط وکړي څلورم مرتبه کې چې کله دا درې مرتبه نه موجود دي نو بیا موږ دا کار کوو وکیله دا تاسو ویل چې قولي په فعلي باندې راجحي او تاسو فعلي راجح کړي په قولي باندې کنه او یا واقعه کلیه قاعده کلیه راجحه ده چې باندې په واقعه جزئیه باندې تاسو عکس کړي دي جواب ورته دا دی چې موږ نسخه کړې ده نسخه کړې ده ترجیح کو په دویم قدم کې ده احنافو کنه ترجیح په ځای کې ده دویم قدم کې ده موږ سره الته کې د نسخ لپاره وجه موجوده ده هغه وجه دا ده چې اخر الامرين د نبی رسول الله اسلام ترک الوضوء من مست النار ده د تقدیم او تاخير وجه موږ سره شته ده چې تاریخ موږ ته معلوم ده د تقدیم او تاخير ولهذا مقدم روایت چې کوم دا وسه شي مقدم روایت به منسوخ شي او دا کم تعلیل دا به تناسخ وي عائشہ بس کوم چې مؤخر روایت دی هغه ته ناسخ وګرځیدو نو د خپل اصول خلاف نه کړ ایم او طریقه او ته د احناف په خبره پوهیدل وای شو دې خبره باندې وای تاسو باب في ترك الوضوء مما غيرت النار حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عبد الله دا ورپسې باب ولګو في ترك الوضوء مما غيرت النار باب په بیان د دې حدیثو کې چې راغلي دي په ترک د وضو کې مما غیرت النار نه چې کوم شی په پښوی په دې کې اوس نشته دی حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جابر قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي چې نبی رسول الله مبارک راووتلو وانا معه زنه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ودخل على امراه من الانصار نبی رسول الله مبارک ته انصار په زنه ورو داخل شو فذبحت له شاة دې زنه نبی رسول الله مبارک ته یو بيزا لاله فاكل نبی رسول الله صلی الله مبارک سوکړه وخوړله واتته بقناع او دې زنانه بیا غباطي ګړي دا قناع چې کوم دی غباطي حصے ته ویل کېږي د وخی هغه راوړه مرتبین فاكل منه نبی رسول الله دا جنم څکړه ثم توضا الظهر مسبقين او منځ د پر یو د سو کو وصلا مبارک منځ کو
او ثم انصرف بیا مبارک لاړ باندې فاتت کو بعلالتين هغه بقيه حصہ ولا سکړه دا راوړه من علالة الشاة فاكلا مبارک وړو ثم صلى العصر واځګر موزیک وکړو ولم يتوضا او د څه ولا دا په روایت ته کنه جوابونه مونږ وفي الباب عن ابي بكر الصديق اخري امر النبي اسلام داش ولا يصح حديث ابي بكر في هذا من قبل اسناده من قبل اسناده انما رواه أسامة بن مسكين عن ابن سيرين عن ابن عباس عن ابي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح انما هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه اللفاظ ورواه من غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عطاء بن يسار وعكرمة ومحمد بن عمرو بن عطاء وعلي بن عبد الله بن عباس وغيره. قال ابو عيسى امام الترمذي فرمای والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم عمل بدي حديث باندې بنسبه اكثر اهل العلم باندې من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه الكرام والتابعين وتبع التابعين لكن تبع التابعين بسوي کې وایم سي مثل سفيان ثوري سفيان ثوري شو عبد الله مبارك شو شافعي شو محمد شو صاحب بن ابي شو مرة او ترك الوضوء مما مست النار دیو دا جایز ګڼي او دیو دا رای ده چې کوم شی به په اور باندې پکړې شوی او ته ور رسیدلې هغه نو داس نشته دی هاذا اخر الامرين بالرسول الله صلى الله عليه وسلم دا د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم اخري امر وكان هذا الحديث ناسخا للحديث الاول او دا حدیث ناسخ شو دا مخکې حدیث لپاره کوم چې مخکې باب کې ذکر شو نو ټول خلاصه دي دا وروته دا اخیری حدیث دا ناسخ شو دا مخکې لپاره لہذا اول دور کې وا چې او داس کوله کېده با دا هغه سنه چې هغه په اور پکړې شوی دی خو اخر امر څه شو اخر امر څه شو ترک وضوء ما غیر النار ناسخا للحديث الاول حديث الوضوء مما مست النار